مسعود رضی اللہ عنہ وہی صحابوں کی دو لوی عالمانو ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن مسعود رضی اللہ عنہما او د علم سبب خدمتو د علم سبب سو بعض طالب د مدرسې خدمت کوي د طالبانو خدمت کوي او د استاد خورسوب کوي او چې طالبو کو نو بیا ودله فائدہ ملاويږي نو دا دومره لوی علم ورته په خدمت ملاو تاسو حدیثو کوي صاحب النعلین والوسادة والسواک رسول الله علیه السلام مسواک به ګرځولو بالغ به ګرځولو لوټه به ګرځولا نو په خدمت ورته ډېر لوی علم ملاو دي او رسول الله علیه السلام ته قران مورید له سو کرتا تاسو علماء نوریدلی وی قران وایا ورته قربان بخاری شریف حدیث ته څنګه قران وا تا خو پتا سو نازل شوه نبی علیہ السلام وی ما تا خون را کوي چې د بل نه واورم لاغی سورہ نساء شروع کا تردی آیات مبارکہ رو رسول فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا اللہ وی سرنگ حال وی چر پیغمبر پخپل امت بگواہی دپار راشی او زب پدی خپل امت گواہی کوم وی دی آیات لچر اور سیدم دا اللہ حبیب ورطوی حسبک الان وی بسوس دا دیر دے وی جماعو قتل فإذا عیناہو تزرفان دا رسول اللہ علیہ السلام دسترگ مبارکو نسوی از یو خبرکم کو گسوک ویخی یا بھائی ویخی بچے اس بطو خامخوا ویخی یو خبرکم اے وی گوا جاڑی چې پچا گواہی کیږي دا غو سهالي سپوږ کپوی نو شوي په خبره اے رسول الله علیه السلام گواه کوي چې الله ماستا قران بیانولو ذراته مجنون ویلیو د شاعر ویلیو د پکانی وشتیو نو گواه جاړي چې پچا گواہی کوي دا غو سهالي عدالت اهل علم ماشاءالله تاسو مشایخ ناس دي وی قران اوریدل ډیر ثواب دی او کویل ثواب دی اوای نو د دې حدیث په شرح کې علما وی اوریدو ثواب یې سره او وجه دا ذکر کړی وي د قران اصل مقصد د تدبر او تفکر ویون کې دوره تدبر او تفکر نشي کولای څومره چې اوریدون کې کوي تاسو را پښتانه وایي وي تماشګیر د نخې منزولي یا بھائی څه ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو پیر قرآن نبی علیہ السلام اوریدل دایبا د عثمان رضی اللہ عنہ پسې سلور رکعاته وکړ چې سلور رکعاته وکړ بیا ولاړو تکیا به واله ډډه به واله او یو اسویلې به وکړو وکاش چې د دې سلور په زید ووي یو ځل ولشاوی چې اسویلی کې اډړه دی لګول خور پسې مکوا او ورته الخلاف شر او نن زمون کار څه دی چې الخلاف خیر چې تاړه کې دا غټکړي چې الخلاف خیر په فوري مسائلو کې اهل المسکړي اجتهادي مسائل تاسو وايي حق دي یو ځل مولانا مکی صاحب دا زموږ د مشایخ او د مشرانو په شاګردانو کې پلار راغلی مولانا مکی صاحب ډېر لوی سړی د مکه مکرمه کې ډېر خیر ته الله پیدا وای یو ځل موږ ناسو چاولوي وی عرفات تبذول تبا جمع کیږي بین الصلاتین ظهر او عصر نو ور پسې دو حکم ک سلور حکم ایسه کوي د عرب علماء فتوا دا چې دا قصر د حج د وجه نه دی دا قصر د څه د وجه نه دی تاسو خپل دلایل مایلین د دلیل دا دی وای رسول الله علیه السلام چې مکه مکرمه فتح کا اموز به او کو نو به موزو کوي موږ مسافر یو خو په حج کې یو ظلم نه دی ویلي په حج کې یو ظلم نه دی ثابت دی دا قصر د څه د وجه نه دی که څوک د مکې نه راغی که مسافر دی که نه دی خو د حج د وجه نه به قصر کوي نا مولانا وکی سے ورته وای دا الله بندگانو دی یو ورځ باندې خو اتفاق کوي کنه که په نو شوي په خبره باندې اګه په دې یو ورځ هم څوک سلور کوي څوک دوه تاسو په اخر جوړې کوي قبضه کې چې دا عرفه پرس په عرفات کې جوړ نشوي نو سبا عزت مندو چې موږ تاسو د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړو
د الله خوف ذکر راولو ځنې وخت د الله د یری د وجه نه او د اصلاح د وجه نه کتا خپل اجتهاد پرې خو د امت اتفاق راغی نو خبره ده کنه. امام قرطبی یو واقعیا ذکر کړي د امام مالک رحم الله دا مالکی المسلک دی ځکه دا څومره مفسرین محدثین دي نو الحمدلله په دې مذاهب کې یو مذهب سره سوي یو مذهب سره تعلق وي څومره مفسرین دي او څومره محدثین دي لوی لوی خلق دي په دې سلورو مذاهب کې سره امام قرطبی رحم الله مالکی المسلک دی او امام مالک رحمت الله علیه سره شاګردانو ایو مسجد ترادن نشو د مازیګر مشویو او لکه څنګه د احناف مسلک دی چې مازیګر نفس نفل نکیږي که تحیت المسجد دی او که تحیت الوضو دی او که 2 رکعات د طواف دی که زوات السبب دی او که غیر زوات السبب دی ا د دې نور ائمه مسلک دار چې د کوم نوافل د لپاره اسباب شرعیه وي نو دا بعد العصر بعد الفجر دا کول شي. امام مالک رحم الله را دن شو مسلک دا چې مازیګر نه پس نه فلشتا نو چې کیناستو یو ماشوم وای جمعات کې ناس اورته وای شیخ بوډا پاسه 2 رکعات وکا توجه وکړه بس امام مالک رحم الله پاسه د امام المدینہ امام دار الهجرہ ادو رکعات وکړ شاګردان هم تماشا کوي نو رست ورته وی چې دا خوستا مسلک نو وی دی ماشوم رالوی 2 رکعات او کو ہدایات میں مخله شو واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وای باوی دی آیات لاندې چرته راغله شم دی راوی موضوع کا کزنو کو اسینا آیات میں په لپیټ کې را نوولې دا د دې ائمه او خوف الهی وی دی آیات توجه دې 2 رکعات نو برداشت پکوي زما عزت مندو د امت اتفاق هم تاسو له مخه نه دی بلکې دا پټولو کې اهم شی دی. تاسو تاریخ ماشاءالله خبر ای تاریخ نړۍ خبرم نه عمر رضی الله عنه چې کله وی چې د شپږو کسانو کې سو کوي ځان ته خلیفہ جوړ کړي زمانہ بچي ابن عمر رضی الله عنه کې نه وای مشوره دیواله خود په خلافت کې برخلی او یو کس وی ته تیګر چاپی ردی نتاوشا وی 2 ورځې کې بیا امیر جوړ کیو کو جوړ نو کو دا ټول قتل کا اے اشرم مبشره په د امت اتفاق د پاره سکے وی یا و 2 ورځې کې امیر جوړ کی یا ک جوړ نکو او امت ټوټه کوي نو سیکا اے د الله بندگانو د امت اتفاق دا موږ تاسو له مخې ده د امت کو جوړ راغې اتفاق راغې او موږ جذبات پرې خل پدې فروي جنگونو مسائلو کې را نلو موږ تاسو له کار ډېر میدان د مخلا خپل اصلاح دا خپل کور کې شری پرده دا سمره مسائل چغې نه د موږ علما ځان نه خبرې ویلې دي خو ځان ته څه نه کوي ځان ته نه خبرې نو دې سنت او تاسو عملی شکل کې زما عزت مند ورکړي چې په دې عمل وکړي تاسو د عمل میدان ته روزي د عمل په میدان کې به الله تاسو په علمونو کې خیر او برکات واچي او خوف الهي چې راشي تاسو به مخ کې روان شي امت د پاره چې د تفرق او د جنگونو د پرزونو سره شي سبب جوړ نشي تاسو خپل کوشش کوئ ځنی وخت الله غ تقديري فیصله اله چا په وس کې نیوي حق سره خامخا خلق اختلاف کوي خو چې دما او ستا اخلاق ولا سبب جوړ نشي بد اخلاقی یعنی قرآن ویلی صالح علیہ السلام رولی گلو صرف وی یا قوم اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون دا اخلاقنا دا آدابنا ډکه خبره کړي خو خلک څه شول ته پیغام نو غاړه خو بستا اخلاص یک استا بد اخلاقی ستا خبره د امت د تفرق سبب جوړ شو نو سبب
د الله رب العزت او د الله د حبیب د غصې او غضب نه خلاصېږي نه. دی وجه نه زما عزت مندو کوشش وکړئ زموږ د فضلا چې تاسو د امت جوړ راولئ، اتفاق راولئ او د دین کار ته زما عزت مندو کار ووایئ. یو بل شی زموږ د نوې فضلاو ته دا مخې له راځي، دی دې مشرانو عالمانو لګوري توجه مو ده که نه، وایي د ده خو دا دومره ارسدي او مدرسه ده او دا کار روان دی، ټول د دین کار کوي، اما سره خو څه نشته. تاسو باول کرل کوئ، ریبلو له مو ډېره موده ده. اوس فضلا چې فارغ شي نو سی کرلی نه دي، خو ریبلو پسې لور راغستی. تاسو له اسباب بني، خو تاسو به د الله په ذات باندې اعتماد کوئ، د الله په ذات عالیه به مو بروسوي او د دین کار به کوئ، خپل درسونه به کوئ، دغه شان به سني خپلې مدرسې به چلوئ. اگه تاسو ګورئ چې فلانې خو زما استاد دی دومره اسباب دي، نو ګوره هغه محنت کړی، قرباني کړي، الله سره تعلق جوړ دی، تب هم تعلق جوړې، دومره ټکرې به راځي، هغې نه پس به څه کېږي؟ هغې نه پس به اله العالمین تا ته لارې کولاوئ. دې وجه نه چې د اخلاقو زما عزتمندو مظاهره وکړو. عجیب خجل مولا نری نری لیکل ډېر ښکاري نه، نور پسې به دغه روبه شروع تنګ شوي خو نه یې که نه بھائی؟ ها نو د الله بندګانو یو خو به دې ادارو سره مینه او محبت کوئ، خپلو ادارو سره، خپلو مشایخو سره، دې سره به ستاسو مینه وي، محبت به وي. دا زموږ دینی مراکز دي. زموږ د پښتنو کې ماشاءالله ډېر ښه صفات دي، خو یو صفت دی پکې چې هغه تاسو به راسره پکې اتفاق وکړئ که نه، په دین پیسې نه لګئ، که لګئ زه کله ناکله وایم دا قرضه مې لا پوره شوې نه ده، وایم په دې ټولو پښتنو کې راله داسې امام وښیئ چې د یو محلې امامي او هغه محلې والا ورته دومره تنخواه ورکوي چې د هغه او د بچو کار یې پې کېږي. تاسو له معلوم دی چې داسې ځای په پښتنو کې په دې ټوله علاقه کې کاغه قبایل دي او که دلته دي، یو داسې امام راله وښیي چې هغه 24 ګنټې د الله د دین خدمت کوي، خو دا مقتدیان ورله دومره تنخواه ورکوي چې د هغه او د بچو یې پې څه کېږي، د هغه او د بچو یې پې کار کېږي. زموږ پښتانه الله دې رحم وکړي دومره ګډوډ شوي دي. نو تاسو چې د عالمان راځي جومات کې دغه شان ناست دی او تاسو د هغه سره په جایز طریقې هم تعاون نه کوئ، نو دی به د دکان سوچ کوي که نه به کوي، او دی به د نوکرۍ سوچ کوي که نه به کوي. د هغه بچي نار دي. هغه ورځ یو عالم راغی، وی دومره امامتۍ مې وکړي، بچي مې د لوږې مې قسم د ټول علم رانه هېر شو. دا به الله تاسو نه تپوس کوي. دا دین شریک دی که یوازې د دې مولیانو دی؟ تاسو روابۍ وایي دا ګورې بې خوندي ده چې ته خپل امام سره جایز تعاون نه کې. تاسو ګورئ تاسو به لوی لوی تنخواګانې هغې باندې مونږ ګزاره نه کېږي مو او عالم د 10 زرو نه په لسیوا دا خو مې 10 زره ووي، مونږ په 3 زره هم نه ورکوي. بھائی د عالمانو بچي ډېر وي، تاسو خو د خانداني منصوبندي منئ او هغه عالم دي د هغه څه دي. هغه یو کس راله وایي دومره بچي مې دي، وایي چې راخوش وي ته وایې که د سکول چوټي شو. نو د عالمانو یو عالم دومره بچي ته وایې که د سکول یې چوټي کو، نو ستا د 3 بچو 40 او 50 زره آلې ګزاره پې نه کېږي، نو د څنګه کېږي؟ که تاسو نه زه ورته تپوس کوم دې ټولو پښتنو نه د هرې علاقې پکې ماشاءالله ناست یې، که رب العالمین درله په ورځ د قیامت ووایي چې زه د مزد د روژې دې حساب نه کوم، زما د پیغمبر یو وارث په مصله مخکې ولاړو، نن به د ده په سبب تا سره زه فیصله تیار یې فیصلې له. که تاسو ټولو له وایي چې بای تاسو به نن بخم او نه بخم د امام د وجې نه،
د نبی او وارث تر لمخې له ولاړ دی تا د سره سره ویه کړې تا چته ویلي چې د بچی دي اده دا 24 غنټې د دین کار کوي نو کده دکان لاړو د دین د کار سره بل کار سني د دین د کار سره په خو به کرامت چې تاسو یې حلوا به خرڅولا زدا مدرسې پر سره حلوا خرڅ کی کنه په خو خبره کرامت خارق العادت شي لوي هغه چې حلوا خرڅولا گزاره کېده هغه سو د دین د کار سره بل کار عالم ټول شپه پښمنی پاسې دل سبقونه خای اباظي درسونه ادمو تر ماسوته نه پوری درسونه یا بھائی نو د دین د کار سره ور بل کار نکېږي کتا سوې چې حساف او دا هغه دای کرامات وای نو تو ارسو خو صاحب کرامت نه کړه خپل علماء سره زما عزت مندو پجایز طریقې باندې پکار دي چې موږ تاسو مدد وکړو پښتنو اصل سړی د منځه استه سره اصل سړی د مخکې د داروس دي تاسو لا تاسو دې په خبري او سړی موږ سره حج لاړو دي پښتنو ډېری پخې خبري ناغه موږ له حج کې خبره کوله وی موږ سره خوا کې جمعات جوړېدو زماز مکه وا بیا خلکو را لوي کته محراب زیرا کو کړه نو زموږ به یو سب سیوا شي پښتنو کو پښتني والے نیم تیار نه درکو به بس خلک را نغلی شو بیا کور کې پروتو مې ما راشه د محراب زې ورک چې یو سب سیوا شي وای مازیګر مو شو خلکو لمه زای بنا ما خو زه نه درکول درکو مې خو تپوس برانه کوي چې دا ولې راکې ټول خلکو الله دې دلا بدلی درکې تپوسم در نه کوي چې تا خو نه راکول دا ولې راکې وای ما ولوي درکو مې زکه چې مانن کور کې سوچ کو چې اصلي سړی به د محراب کې ودرېږي اته زله به زکه درکول ټول خلې ټول دروژن یې ډاکوان یې کنه نو تاسو لمه نظر کولو او هغه اصلي سړی دلته ولاړی نو سکوما نو پښتنو اصلي سړی د منځه ایست د اصلي سړی نه تنخاشتا اني ستپوشتا دیو جن موږ سره یو درس کې کیدیو سم امرګ ژوند دی ناوې دا پښتانه ډېر پټکارو دي پنجابیان پټکارو دي کو پښتانه تاسو لوا ټول پریشانې دشمنۍ دلته دي قتل او قتال دلته دي ناوې د دې ډېر اسباب دي خو یو پکې دا سبب دی د امام خیرو والی دا پښتانه پټکارو سړي وای د خپل امام خیرو والی په پښتنو کې یو خبره مشهوره ده ادا اره خبره د پښتنو سب بنیاد بني دای وای فلانه تورجبه دی وای خیری چې لګي وای کنا دا تورجبه دای بخله ودرولې وای چا موټر دی چا بنگلی دی هغه ته بچی نار دی ناغه چې لاس پورته کې دی دعا کوي یا د ټول مقتدیان نه خیره کوي نو د دې تورجبه خیرو والی دمګه مرګره او هغه د جمعه دلوي د عبرت خبرې کوي وی یوځه کې یو طالب امام وي خلکو اسم نو ورکول نو یالته یو مشر مرشد اصلي خرج په خواله داسې ګرمي یا بھائی کله درې بنا کله سلوي اختي وی هغه طالب وکتل چې ما خو د مقتدیانو په ژوند کې څه خیر دي شباب یې مړي غوښتل سبه غوښتل نو سلوي خرج به ګرمه و چې هغه بل اسانه واغسته بل به پړ شوی و یو خيار سره د مازیګر موضوع شو الله مو بخکی نه وی د دې طالب غمو کوي کې ختمه یې مو بس بیدار شیخه تاسو سوار کوي ما دای بدل خیره کې دا ټکرې به وای په مقدمو بلګي په یوځه بلګي وګورئ چې مدرسې له ورن کوي ښا مدرسې له ورن کوي دا الله بندګانو دلته د حکومت د طرف نه علما ول تنخاشتا طالبانو له تنخاشتا دا ذمہواری الله رب العزت د دې امت د عوامو په جوړه کې ہے ادا ګره د دیني صدقه ته وجدار باندې مولیان خپل څه خبره پخای دا څومره علما ناشتي کته ولوي چې قران کې ماته اغا آیاتونه جدا کا چې هغه کې الله ماته ویلي چې مال بلګې سلورو مې صدقه نه ده چې ته مسکه روجم نسی حج لم لاړې خو په